دا وخت په دنیا کې 8 ارب نه زیات انسانان دي جی 8 ارب نه او دغه 8 ارب کې 85% چې کم انسانان دي ای سناسه یو نه یو مذهب فالو کوي جی او 15% چې پکې کم دي کړه هغه به خېړو مذهب نشته هغه یو مذهب هم نه فالو کوي. نو په دې ویډیو کې بتاوسو لزه ټاپ 10 چې کم دي د دنیا مذهبونه کم انسانان چې یو نه یو مذهب سره ریلیټډ دي څوک هندو دي څوک مسلمان دي څوک سیک دي مختلف مذهبونه دي لس مذهبونه بر سره په دې ویډیو کې شریکوم چې په دنیا کې ټاپ 10 کم مذهبونه دي او چې دا ویډیو تاسو ګورئ تاسو به شکر وباسئ چې یا الله شکر دی سپا کروڑونو شکر دی چې تا زه مسلمان پیدا کړم ما د خوږ نبی په امت کې دی پیدا کړم. نو دا ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. دغه لسو مذهبونه کې ډومبنه مذهب چې کم دی پارسی په پارسی باندې مون خبره کوم چې پارسی کم مذهب دی جی دا یو ډیر زوړ مذهب دی 2500 سال مخکې د دې شروعات شوه دی او د شروعات په ایران کې شوه دی. پارسی خلک چې کم دی زیات تر د نور زیات تر د اور دای د غي پوجا کوي د غي عبادت کوي د نور او د اور عبادت کوي ادای د مقدس کتاب نوم دی اوستا د کتاب نوم د څنګه چې زمونږ د خوږ مذهب د اسلام مذهب چې کوم کتاب د قران شریف ته دغه رنګ د مذهب اوستا نوم د خته د چې کوم خته وی نعوذ بالله غیلا اهورم مزدا وای جی بل 2 لک پورې تقریبا د کې کسان دي چې هغه دا مذهب فالو کوي 2 لک پورې تعداد سره او 70% د دې 2 لک کې 70% خلک چې کوم دي د پارسی مذهب والا هغه په انډیا کې دي جی دنه پس چې بل کوم مذهب دغه د شینډویزم تاسو له سکرین میدانوم هم ښکاری شینډویزم جی دا شینډویزم چې کوم دی د جاپان سرکاري مذهب دی د جاپان سرکاري مذهب د څنګه چې د سعودي عرب سرکاري مذهب اسلام دی د پاکستان هم سرکاري مذهب اسلام دی نو دغه رنګ د جاپان سرکاري مذهب چې کوم دی شینډویزم دی جی دا یو داسې مذهب دی چې دی کې د فطرت پوجا کیږي. د فطرت پوجا مطلب څه شو یعنی د نور د سپوږمۍ د بوټو د غرونو د دې پوجا کوي دی دا خلک او دای خته چې کوم دی خپل خته ته کامی وای جی کامی د خپل خته له کامی نو مخلی جی او د دې د مذهب چې کوم دی تقریبا 2.5 کاله مخکنه شروع شوه د 2.5 کاله د دې مذهب شو جی نن سبا ټول دنیا کې 40-50 لک پورې خلک چې کوم دی هغه د مذهب شینډویزم سره ریلیټډ دي جی. بل ور پسې چې کوم مذهب دی اتم نمبر د ډومبه لسم نمبر او پارسی نه هم نمبر شینډویزم اتم نمبر چې کوم دی جانیزم چې کوم دی د شروعات تقریبا 2000 ساله مخکې په انډیا کې شو د دې تقریبا 24 ګوروز تیر شوی دي 24 ګوروګان د دې تیر شوی دي او د ډومبنه ګورو چې کوم رشبنات د ډومبنه ګورو رشبنات د هندوانو کتاب نه انکار هم کړو د هندوانو د هندو چې کوم مذهب کتاب دی گیتا ولا وای کسوي ولا غینه د انکار هم کړو او دا کتابونو کې د تبدیلی کړي او یو خپل مذهب چې کوم دی هغه جوړ کړو د مذهب ولا خلق په یو خته هم یقین نه کوي تو بیان دا خلق لادین خلق دي ټول دنیا کې د دې مذهب خلق تقریبا 50-60 لاک پورې د دې مذهب خلق دي د جانیزم جی دا اتم نمبر مذهب. په اوم نمبر باندې سیکیزم مذهب چې کوم دی سیک والا سیکان چې کوم دی دا په اوم نمبر د سیک مذهب د دنیا جدید ترین مذهبونو کې یو مذهب دی جی د دې مذهب تقریبا 1500 یا 600 کال کېږي د دې مذهب شروعات بابا ګورو نانک کړو اوسه پورې دی کې 10 ګوروګان تقریبا راغلي دي دا خلک د مورتی پوجا خلاف دي په یو الله باندې یقین ساتي د دې مقدس کتاب نوم چې کوم دی ګورو ګرن صاحب دی دا په ټوله دنیا کې تقریبا د دې خلکو تعداد چې کوم دی 2 کروڑ پورې د دې خلکو 2 کروڑ نه زیات تقریبا کم و بیش دا سکیزم خلک چې کوم دی په دنیا کې مطلب ایگزیسٹ کیږي جی. ورپسې شپږم نمبر دی جوډیزم مطلب يهودي مذهب دی جی. يهودي مذهب تاریخ نن تقریبا زرګونو کاله مخکې د ابراهیم علیه السلام د زوی یعقوب علیه السلام سره ملاویږي دا ډیر زوړ مذهب دی جی. يهودي خلک موسی علیه السلام نعوذ بالله غله د الله پاک زوی وای جی او دا غي تعلیمات چې کوم دی فالو کوي خپل خدای ته مطلب یو قسم د موسی علیه السلام چې کوم زوی د یعقوب علیه السلام موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته د الله پاک زوی نعوذ بالله وایي د کتاب چې کوم دی چې کوم مقدس کتاب دی د غینوم تورات دی دا کوم الله پاک ته یو لاډ لا کوم مجي خو بیا سرکشي اختیار کا مختلف سرکشیانه به کولې نو الله پاک په دای باندې خپل لعنت چې کوم دی نازل کو خنن ټوله دنیا کې تقریبا 2 کروڑ پورې خلک چې کوم دی جوډیزم چې کوم دی دا فالو کوي جی. بیا ورپسې چې کوم نیکسټ 5 نمبر باندې دی هغه د
فولک دا یو داسې مذهب دی چې دی کې مختلف ګروپس خپل رواج مطابق الګ مذهب جوړي. دا مذهب افریقا او چاینا کې ډیر تعداد کې ملاوي دي شي. تاسو له افریقن کې د افریقن خلک چې کوم دي مذهب سره ریلیټډ تقریبا 40 کروڑ دي او چاینا کې هم تقریبا 40-50 کروڑ خلک چې کوم دي هغه د فولک د مذهب نه تعلق لري جی. بیا ورپسې په څلورم نمبر چې کوم دی بودیزم دی جی. بودیزم دا هم یو ډیر غټ مذهب دی چې کې هم ډیر ګڼ تعداد کې خلک چې کوم دي د بودیزم سره ریلیټډ دي. دا خلک نه خدای مني او نه تر انکار کوي. مطلب نه وایي چې خدای شته او نه ته انکار کول شي جی. نن تقریبا 2000 کال مخکې د دې مذهب شروعات گوتم بدھ کړی و او گوتم بدھ د دې مذهب د هندوانو مورتی پوجا نه تنګېدو په وجه شروع کړو. دا بودیزم چې کوم دی گوتم بدھ ځکه سٹارټ کو چې هغه د هندوانو چې کوم د مورتی پوجا واغې نه تنګو د هغې په وجه هغه دا یو مطلب خونن د بودھ مت خلک چې کوم دی هغې د گوتم بدھ پوجا کوي جی. دی چې کوم گوتم بدھ د هغه پوجا کیږي جی. او هم هغه خلک مطلب هغه خپل توبخته هم وایي. د دې مقدس کتاب چې کوم دی ټیپی ټکا وایي. د چې کوم مقدس کتاب د غیله ټیپی ټکا وایي. د دې مذهب شروعات انډیا نه شوی خو نن سبا دا مذهب والا خلک چین او جاپان کې ډېر زیات دي جی. نن سبا دور کې د دې مذهب والا چې کوم تعداد دی 50 نه والے 60 کروڑ پورې خلک چې کوم دي هغه د بودیزم سره ریلیټډ دي. بودیزم مذهب چې کوم دی فالو کوي جی. په نمبر 3 باندې بیا دی هندویزم. هندویزم دا هم تاسو له معلومه د انډیا یو مذهب دی، د هندوانو مذهب دی. هندو مذهب په دنیا کې زړو مذهبونو کې یو ډیر زوړ مذهب دی. هندو مذهب مطلب هندو ریلیجن چې کوم دی دا یو ډیر زوړ ریلیجن دی. دا مذهب تقریبا 15000 کال مخکې شروع شوی و جی. هندو مذهب کتاب مطابق خدای مطلب یو دی. خدای په خپل کتاب کې لیکلی چې خدای یو دی او مورتی پوجا چې کوم دی دا ګناه ده. خو بیا هم 99% خلک چې کوم دي هغه د مورتی پوجا کوي او د دې مذهب کې 15 لکه نه زیات توبختیان دي جی. د په مذهب کې لکه بګوان چې ول ویل شي او مختلف ګوره لکه ډیر زیات دی کې موږ ډیپ نزو زکه د کې څه خبره داسي چې هغه سره سړی د ایمان نه هم خلاصې دي شنو. دی خبرو کې ډیر زیات سنسټیو ساتي. دی خبرو کې مطلب داسې ډیپ زینه او دا کله دا خبره د 15 لکه خدایان چې کوم دی مطلب مختلف او قدر د هر مذهب په کار دی. د چا مذهب پسې هم بدرت نه دی ویل په کار هیڅ کله هم نه. پوره دنیا کې تقریبا 1.50 کروڑ پورې هندوان ایگزیسٹ کیږي د مذهب سره ریلیټډ او د دې تعداد کې ډیر تیزی سره کمې هم را روان دي. مطلب دا مذهب چې کوم دی ډیر تیزی سره خلک پرې دي مذهب نه ځان وباسي جی. اوس کم مذهب له خلک راځي هغه باندې به هم تاسو لاس کې پوه شئ چې کم مذهب له خلک زیات راځي جی. په نمبر 2 باندې دی بیا کرسچینیټي دا جی. عیسایت چې ول ویل شي جی. عیسایت د آبادی لحاظ سره ډیر غټ مذهب دی. عیسایان چې کوم دی په دنیا کې ډیر زیات عیسایان دي. پوره دنیا کې تقریبا 206 ارب خلک چې کوم دی هغه عیسایان دي جی. عیسایت مذهب تقریبا 2000 کال مخکې شروع شوی دی. دا مذهب د حضرت عیسی علیه السلام دور نه شروع شوی دی. عیسایانو به حضرت عیسی علیه السلام ته د خدای زوی مطلب د خدای زوی به منلو جی. یو طرف ته عیسایان وایي چې خدای یو دی، بل طرف ته دا خلک چې کوم دی عیسی علیه السلام یا هولی سپیریټ یا مختلف قسم خبرې د حواله سره کوي او د مقدس کتاب نوم چې کوم دی هغه بایبل دی جی. بایبل چې کوم دی د کتاب د جی اسلامي کتاب چې ول ویل شي. بل په نمبر 1 باندې چې کوم مذهب دی هغه چې تاسو اورئ نو یقینا فخر به محسوسوي هغه د اسلام جی. شکر به وباسئ چې الله شکر دی چې موږ د په دې مذهب کې راچولیو. شکر الله پاک نه هر ټیم صرف په دې باندې هم شکر وکړل پکار چې الله شکر د مسلمانانو کې پیدا کړی مجي. اورئ مخکې دا اسلام شروعات نن تقریبا 1450 سال مخکې شوی دی. 1450 سال مخکې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې غار حرا کې مطلب وحی نازله شوه. 1450 سال تقریبا د دې زموږ د اسلام د مذهب شو جی. او نن دنیا کې اسلام یو طاقتور ترین مذهب دی جی. اسلام موجوده دور کې ټول زیات تیزی سره پیلاوېدو والا مذهب دی جی. دا خبره پکې هم د ډیر فخر ده چې اسلام یو داسې مذهب چې په ټوله دنیا کې ډیر تیزی سره پیلاوېدو والا دی. ډیر تیزی سره پیلاوېدو والا ډیر خلک ود راځي نو بس دا ډیره غټه اشاره ده چې دا یو سچا مذهب دی. دا یو ټرو مذهب دی چې چا هم د دې سټډي کړی ده ضرور مسلمان شوی دی جی. مخکې پکې دا ووري جی د دې منلو والا خلک 2 ارب نه هم زیات دي. اسلام ریلیجن والا خلک د 2 ارب نه هم زیات دي جی. او د کمال خبره پکې دا چې د دې چې کوم مقدس کتاب دی قرآن شریف 1400 سال تقریبا 1450 سال د قرآن شریف وسو چې د کې هیڅ قسم ردو بدل هیڅ قسم چینجز نه دي شوي جی. دا پکې هم د یو سچا مذهب غټه نشانی ده چې په مطلب زمون په خوږ نبی باندې کم قرآن شریف نازل شو او ما قرآن شریف تر اوسه پورې چلیږي جی او تر قیامت پورې به ان شاء الله چلیږي. دی کې به هیڅ کله هم ردو بدل هیڅ څوک هم نشي راوستی جی. دا څوک سوچ هم نشي کولی جی.
بل 1400 سال مخکې د دې تقریبا شو قرآن مجید خپل حالاتو کې د چې کوم حالاتو کې 1400 سال مخکې چې په کوم حالاتو قرآن شریف هغه اوس هم په دې حالاتو کې دی او د کمال خبره دا ده چې دا قرآن شریف چا سټډي کړی دی یا چا په دې باندې په یو آیات باندې ریسرچ کړی دی. ډیر پی ایچ ډي ډاکټران داسې و چې غیر مذهب خو ځان لا خپل چې کوم د هغې کله پی ایچ ډي کې یو مطلب ریسرچ کولو نه په قرآن شریف په یو آیات باندې یا په یو سورت باندې یا په فل قرآن شریف باندې چې کله سټډي کوله نو سټډي نه پس ضرور مسلمانان شوي دي چې کله ډیپلی سټډي کړي د قرآن شریف جی. نو قرآن شریف او زمون خوږ مذهب اسلام چې کوم دی یو درون مذهب یو خوږ مذهب یو سچا مذهب او په دې وجه باندې ډیر زیات خلک چې کوم دي وستر ودا د اسلام کې داخليږي. چې زمون د تبلیغي چې کوم حضرات دي کوم زمون تبلیغیان دي کوم زمون علما کرام دي د غي د مهنت نتیجه هم همدار چې په مختلف ملکونو ګرځي او خلک د دین ته رابلي او په لکونو زرګونو خلک چې کوم دی د دین له هر ورځ هر میاش داخليږي. دا اپډیټس په دې ویډیو کې ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.